دا زمونږ طالبانو کې خدا ششته که نه ما ته ګورئ دی چې هر څه مات کړي نه خو نه پرېږدي محبت ډېر لوی غالب دی مونږ اکثر چې پروګرام ته لاړ شو که نه نو دا طالبان ترغاړو دي ترغاړو دي دا لږ احتیاط کوي په دې امورو کې لږ یو ګوټې احتیاط کوي کوهاټ کې زما جلسه وه په کوهاټ کې نو هلته کې طالبان خلک را غونډېدل ډېر زیات یې ستړی کړم ټول طالب طبقه وه ډېر یې ستړی کړم چې سټیج ته وختم تقریر مې وکړ تقریر مې خلاص کړ نو چې راوتم نو طالبانو مټې راته ونغښتې مې ځکه دې ځای لږ والي بیا قبر کې د چادهوالو ضرورت دی نشته خدای دا به څه کېږي اب ډاګیا بابا جی الله دې قبر باندې انوار نازل کړي هغه ګاډي نه کوشو ما سټیج نه ولید هلکه مې بابا جي له لار ورکې بس خلک په هغه شو زه تېز پټ شوم لاړم زه لاچۍ ته لاړم بیا دې پېښور کې د درګرآباد کې جلسه و بابا جي را سره میلو شو هلکه وي ته خو بله لاړې زه خو دې په خلکو سم وغږېدم وي ستا چغه ما واورېده وي تپوس مې وکړو چې دا هغه و مې چې زه دا نه ویسته مونږ یې غر کړو وي ما نه بیا خبر شوې مې نه وی چې تقریر مې خلاص که زه خو غریب کمزورې بیا دا خلک بیا په ستړو مشو شو اخره کې چغې والې سټیج ناظم چې خدای ته وګورئ بیمار دی کمزورې دی وی خلکو نه پرېښودم وی بیا کټ کې واچولم کټ یې په دیوال بل طرف ته واړم هذا هو الحب دې ته مینه وایي زموږ حضرت مفتی محمد فرید صاحب مفتی اقدس رحمه الله زما شیخ او زما پیر هغه فرمایل یو ځل د دې ستړی مشو وی محراب کې ولاړم خلک به راته غواړوتل وی ډېر یې ستړی کړم وی شاته دوه کسه ولاړو وی هغه یو بل ته چې بیا پې نه ورځو وی مې چې نه بیا باندې مه راځه پوه شوې په خبره ما له خپله یو ځل طالبانو ګاډي شیشه ماته کړې وه مې دې ته محبت وی علامه شیخ الاسلام تقي عثماني دامت برکاتهم د علوم حقاني ته راغلی نو چې واپس ته نو بوټان ته چا پټ کړل هغه وی زما بوټان به چا کېړی زه خو پردی نه پخپو کوم ډرایور ته وی ګاډي ته وخته وی د لاره کې به بوټان ځان له واله وی پردی نه پخپو کوم بوټان ته پټ شو ایرپورټ ته ولا بیا یو حضرت یو شیخ الاسلام بوټان یې وړل ایرپورټ ته وی دا ما وړي خو ته خفه شوې ما برکت له وړی دې ته برکت وي ګیره غونډه د پیر صاحب نه وباسه او سنبال که دې ته برکت وي دا اصلاحي دا شیشه دې هلکانو وغورځوله نو ځکه مې درته ووې چې لږ یو ګوټې د آدابو او د خیال دا یو ګوټې لږ ساتئ ښه او دا ډېر زورونه پر اوس کال د علوم حقاني د سربندي وه نو چې زه کوز شم دا طالبان په ستړي مشو نو یو کس پکې و ما وپېژند هلکه مې ته دا لونوماني طالب نه ویم که نه مې کمبخته نهه میاشتې د سره یو ځای پاتې شو بلته ولې نه تر غاړه وتې دلته زور دې لګولی نو لږ به یو ګوټې د آداب و خیال ساتئ ښه او ټول ما ته لږ متوجه